کوم کسان چې په صحت کارت باندې علاج کوي دا ویډیو خاص کر دا کسان د پاره ده اکثر موږ یو مریض له په صحت کارت باندې علاج کوو نو کله چې موږ هغه هسپتال ته بوزو او هلته کې موږ وایو چې د دې علاج به په صحت کارت باندې وشي نو کله چې موږ شناختی کارت په کاونټر باندې ورکو او هغه هلته کې د دې ریکارډ وګوري نو هغه وایي د دې علاج چې دی په دې شناختی کارت باندې نه کیږي ځینې کسان ته وایي ستاسو په شناختی کارت باندې د صحت کارت سہولت چې دی دا نه دی موجود نو د هغې سره زموږ دوه نقصان نه وشي یو د پیسو شي یو د وخت وشي ځکه هسپتال ته چې موږ لاړ شو هغه ټایم هلته کې ضایع شي هم په کرایو چې کومې روپۍ لګېدلې هغه هم زموږ ضایع شي نو په دې ویډیو کې به دې پوه کوم چې د کومو کسانو چې دی د هغو په صحت کارت باندې علاج نه کېږي او د کومو کسانو په شناختی کارت باندې د صحت کارت سہولت چې دی دا نه دی موجود د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ دا یو پری کار دی نو دا د ویډیو له چې دی دا لازم ورکوئ بل دا د ویډیو معلوماتي نو دا تاسو مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته هم ورسي نو اکثر ځینې کسان هسپتال ته لاړ شي او د ځان سره مریض چې دی دای هم هسپتال ته بولی دی وایي چې د علاج چې دی دا په صحت کارت وشي خو کله چې دی هلته کې کاونټر ته لاړ شي او هغه کس له خپل شناختی کارت ورکړي او هغه د دې شناختی کارت وګوري نو کله چې هغه د دې شناختی کارت وګوري نو دی له اکثر واپس ورکوي ستا په شناختی کارت کې چې دی دغه سہولت چې دی دا نه دی موجود نو چې کله دی دغه خبره اوري دی اریان چې څنګه زما په شناختی کارت کې د صحت کارت سہولت نه دی موجود دا خو هر یو کس وایي چې زموږ په شناختی کارت کې 10 لک روپۍ پرتې ده موږ به دې باندې پرې علاج کولی شو نو ځینې کسان چې دی هلته کې شر کوي دا کس سره چې زما په شناختی کارت کې دا څنګه نه دی موجود نو دا په هر شناختی کارت کې چې دی دغه سہولت نه موجود اوس یو کس د هغه د 13 کالو شو نو د هغه په شناختی کارت کې خو به دغه سہولت نه موجود که هغه پې علاج کوي نو هغه به خپل پلار په شناختی کارت باندې چې دی خپل علاج به کوي د هغه په پلار په شناختی کارت کې چې دی د صحت کارت سہولت په موجود وي خو د ده په شناختی کارت په نه موجود اوس کم کس چې هلته کې په کاونټر باندې شناختی کارت خوله نو دی د خپل پلار په شناختی کارت باندې ځان نه علاج کولی شي خو د خپلو بچو علاج چې دی په دغه شناختی کارت نشي کولی د خپلې ښځې علاج چې دی په دغه شناختی کارت نشي کولی د سره وجې نه نشي کولی چې د ده ریکارډ چې دی هغه په نادرا کې نه یې ختلی ته به نادرا ته ځي او خپل ریکارډ به ورخیجې د خپل واده خپله د ښځې د بچو د دې ریکارډ ور وخیجې نو د هغې نه وروسته چې دی ستا په شناختی کارت باندې چې دی د صحت کارت سہولت پر راشي او ته خپلو بچو له چې دی په هغې باندې علاج کولی شي که دغه تا نه یې کړی نو ته خپلو بچو له چې دی علاج نشي کولی ته د خپل پلار سره په خاندان کې یو نو ته یې صرف خپل ځان له چې دی د خپل پلار په شناختی کارت باندې علاج کولی شي نو د هغې لپاره به خپل شناختی کارت ډیټا چې ده هغه به ته اپډیټ کړه او نادرا دفتر ته به ځي ځینې کسان داسې چې د هغو په شناختی کارت باندې دغه سہولت موجود وي خو دې چې کوم مریض به ولی نو هغه ورته وایي د دې مریض علاج چې دی په دې شناختی کارت باندې نه کېږي د سره وجې نه کېږي چې د هغه پارمبي نه یې رخ شوی کوم چې د 13 کالو نه کمي نو د هغه پارمبي نه یې رخ شوی نو د دې د وجې نه د دغه کس علاج چې دی دا نه کېږي چې کله تاسو هغه له پارمبي جوړ کړئ نو هلو به د هغه علاج کېږي ځکه چې هغه ستاسو سره به د شناختی کارت کې چې دی هغه ور وخیږي دغه شان د ځینې داسې کسان چې د هغو سره شناختی کارت وي خو د هغو علاج پې هم نه کېږي نو د هغې کس نه کېږي چې د کم کس شناختی کارت چې دی هغه ایکسپایر شوی نو د هغه علاج چې هم به دی نه کېږي بل لا په کم شناختی کارت باندې چې د صحت کارت سہولت موجود وي او هغه ایکسپایر شوی نو بیا پې هم د دې نورو کسانو علاج چې دی دا نه کېږي بل لا اکثر ځینې زنانه لاړ شي نو هغه پې علاج کوي نو د هغه زنانه علاج چې دی هغه هم په دې باندې نه کېږي د کمې چې د خاوند په نوم باندې شناختی کارت نه چې د خاوند په نوم باندې شناختی کارت نه نو د هغه زنانه علاج چې دی هغه هم په صحت کارت باندې نه کېږي لاول به تاسو خپل ریکارډ چې دی هغه په نادرا کې برابروئ نو د هغې نه وروسته به ستاسو په صحت کارت باندې چې دی علاج به کېږي